نو حدیث مبارک کی راضی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویوزلی دیتا حدیث جبریل ویلے شی صحابہ کرام ناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره ناسته صحابہ کرام فرمائی و یو کس راغی سیده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو علی ځان ورسه او دا التحیات په شکل باندې کې ناستو او دا خپل زنګونان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنګونانو سره ولګول او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ستپوسونه شروع کړو صحابه کرام فرمای هغه کې ګڼ خبرې دي ایمان څه شی دی احسان څه شی دی نو چې هغه کس تپوس کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سوال څه ورکړي جواب ورکړي نو چې نبی علیہ السلام جواب ورکړي کنه نو هغه ورته په جواب کې وی تا رښتیا وایي تاسو ویلو صحابه کرام فرمای موږ حیرانو چې یو طرف ته تپوس کوي او چې هغه درله جواب درکړي بیا ورته وایي چې تا رښتیا وایي خو معلومیږي دا چې دا جواب تا تر مخکې نه معلوم و کنه چې در یو سړي نه تپوس کوي هغه جواب درکړي او ته ورته تا ټیک خبره کوم داسې ده خو معلومیږي دا چې خبره تر مخکې نه عالم وي کنه موږ حیرانو چې عجیبه سړی دی یو طرف ته سوال کوي بیا چې نبی علیہ السلام جواب درکړي نو بیا ورته وایي چې تا رښتیا وایي او سړي ته خو چې کتل نو ناشنا او پیژنده خو نه سړی موږ پیژندم نه د دې مدینه منورې یا د نږدې ځای وي خو موږ به پیژندو د سړی موږ نه پیژندو او چې ګورو ورته نو په سړي باندې سفر علامت هم نشته دی نږدې سړی خو دی نه چېرته د لرې نه راغلی خو په سړي خو د سفر علامات هم نشته سپینې جامې دي څه دي سپینې جامې دي بالکل تازه تک تور ویښته دي څه دوړه موړه پې نشته دی نو سړی چې سفر وکړي جامې خیرینې شوي وي دوړه موړه پې اوښتې ویښتې پراګنده شوي خراب شوي سړی داسې دی هم نه حیرانه چې دا څوک دی نو په هغې کې یو تپوس هغه دا کړی و وی اخبرني عن الساعه مال خبر راکړه په باره د قیامت کې قیامت به کله وي یو تپوس یې د نبي علیه السلام نه دا وکړو اخبرني عن الساعه مال د قیامت په باره کې ما د قیامت متعلق خبر کا قیامت متعلق ما د خبر راکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ومل مسئول عنها باعلم من السائل دا څوک چې تپوس کوي کنه دنه ماته زیات علم نشته نبی علیہ السلام ولدا جواب ورکړ دا څوک چې تپوس کوي کنه دنه زیات علم ماته نشته دی ناغه ورته وی فاخبرني عن اماراتها علامات خو راته بیان ک کنه قیامت علم تا سره نشته ذکر دی علم صرف اور صرف د چا سره دی د الله تبارک نو علامات خو راته بیان ک کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی انت لدل امه ربتها یو علامت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کو وی انت لدل امه ربتها چې کله وینځ خپل مولا وزیږي چې کله وینځ خپل مولا وزیږي خپل مالک وزیږي د قیامت د علاماتو نه علامت ده محدثین د دې جز د حدیث مبارک مختلف وضاحتونه کړی دي خو یو مطلب د دې دار انت لدل امه ربتها چې وینځ خپل مالک وزیږي یعنی مور به داسې لور راوړي مور به داسې زوی راوړي چې هغه به د مور ته د وینځ په نظر ګوري هغه د مور ته څه په نظر ګوري د وینځ په نظر به ګوري مور چې د زوی سره خبره کوي نو یریږي به چې هسې نه چې ما ته څه ووایي مور چې لور ته خبره کوي یریږي به هسې نه چې چېرته بدې ردې راته دا لور ووایي څنګه چې سړی د خپل مالک نه یریږي د خپل مولا نه یریږي د خپل آقا نه یریږي داسې به پلار د زوی نه یریږي داسې به مور د لور نه یریږي داسې به مور د زوی نه یریږي داسې ده که نه ده انت لدل امه ربته وینځه به خپل مولا وزیږئ مولا اوس تاسو وایئ مور زوی ته خبره کولی شي په کور کې ویو به راته کارېږي دا څنګه زوی دی مور لور ته خبره کولی شي چې خبره ورته کوي نو مور یریږي چې دا لور مې راته څه ونه وایي او چې مور ورته خبره کوي نو زوی او لور داسې جواب ورکوي چې یقینا هغه خپل خلک نوکر او مزدور تم داسې الفاظ نشي ویلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو علامت د قیامت دا دی چې مور بخپل مولا خپل آقا زیږي مور به یریږي
زوی ته خبره نشي کولی لور ته خبره نشي کولی دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدل وفرمایلو وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان او كما قال عليه الصلاة والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دویم علامت د قیامت د علاماتو نه دا دی کنه چې هغه خلق چې هغه به لغړ ګرځېدل هغه به خپیال به ګرځېدل هغه به په ساراونو کې ګډې او بیزي سره ولي د هغې سره به د خوراک څه شی نه و د هغې سره به د څښاک څه شی نه و د هغې سره به د اغوستلو څه شی نه و نو دغه خلک به د ځان یو بل سره په بلډینګونو کې مقابله شروع کړي په غټو غټو آبادو کې به د یو بل سره مقابلې شروع کړي کم خلک به چې خپیال به ګرځېدو الله به ورله دومره مال ورکړي چې هغه به وګوري چې زما نه خو به چا غټ بلډینګ چا نه رخ کړی زما نه خو به غټ ګاډی چا نه اخیستی هغه به په دې خبرو کې یو بل سره څه شروع کړي مقابلې شروع کړي نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله دا وخت در باندې راغی نو پوه شئ چې قیامت نږدې دی قیامت څه دی نږدې دی اوس مونږ له لږ فکر کول پکار دی لږ سوچ کول پکار دی آیا داسې حالات خو به زمونږ په معاشره کې نه شروع شوي کو داسې وي چې پلار د زوی سره خبره کوي مور د لور سره خبره کوي او په احتیاط کوي چې چرته راته څه ونه وایي دې وجې نه زه بار بار یو خبره کومه واما الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي وجه دا ده مونږ تمامه توجه په دنیا باندې ورکړې ده تمامه توجه زمونږ په دنیوي تعلیم باندې ده په دنیا باندې ده نو چې کله زوی ډاکټر شو کله زوی انجینیر شو کله زوی غټ افسر شو نو پلار چې خبره کوي احتیاط کوي چې زوی مې رانه چرته خفه نشي داسې ده که نه ده پلار په خبرو کې احتیاط کوي چرته دا افسر زوی مې رانه خفه نشي دا ډاکټر زوی مې رانه خفه نشي او چې کله په زوی باندې د علم وکړو قرآن دې ورته وښودل حدیث دې ورته وښودل نو زوی چې د پلار سره خبره کوي نو زوی احتیاط کوي چرته پلار مې رانه خفه نشي دا عالم زوی به چې خبرې کوي احتیاط به کوي چرته خبرو کې رانه سختي ونه شي د مور بېادبي ونه شي د پلار بېادبي ونه شي او چې تا دې ډاکټر جوړو نو سبا به ته په خبرو کې احتیاط کوي چې چرته د زوی بېادبي رانه ونه شي دا موږ په خپله دا حالات ځان ته جوړ کړي دي ښه دا په خپله موږ ځان ته جوړ کړي دي دا موږ په خپله ځان ته جوړ کړي دي او بیا څه کوو ګیله د چا نه کوو الله ګیله بیا د چا نه کوو د زامنو نه کوو د نونو نه کوو او د ښځې نه کوو کور کې مې عزت نشته دی مشر شومه د کار ووتم کور کې څوک عزت نه راکوي تا تیار کړي څه دي چې تا له عزت درکړي